په ګیره کې ورته ځان خنخ کاری، په ټوپۍ کې ورته ځان خنخ کاری، په اسلامي طور طریقو کې ورته ځان خنخ کاری او د غیر په طریقو کې ورته ځان ښکلی ښکاري. زه حیران یم چې دا په دې خلکو څه شوي، د چا نه متاثر دي؟ لکه د انډیا د اکټرانو نه، د هغې د اکټرسز نه، د هالیوډ او د بالیوډ د اکټرانو نه، د هغې نه متاثر دي. چې کله دا نقالۍ شروع شي او دا مستۍ شروع شي، نو الله جل شانو داسې قومونه ذلیله کوي. نو هغه خلک هغه صرف الله جل شانو مونږ ته یو معمه جوړه کړې ده. الله جل شانو کې زمونږ امتحان لي په فلسطینیانو باندې. نور زمونږ څه کردار دی الله جل شانو هغه مونږ ته ښیي، او الله جل شانو دا غاړې غاړې مونږ ته وایي چې سم شئ سم شئ سم شئ سم شئ. او یو ورځ به راشي دا حالت په زمونږ چې نن کوم حالت د هغې دی، او هغه بیا مونږ ته ګوري او هغه په خپل PSL کې مشغول وي، خپل کرکټ کې مشغول وي، خپل فوټبال کې مشغول وي. نو ولې انسان کم از کم انسان خپل نیت د هغې اظهار وکړي که نه چې ماله څه پکار. دغه ځای پورې دا خبره دا ذکر شوه، خدای مسلمانانو دین اسلام مکمل ضابطه حیات دی. په دې کې کامیابی ده، په بل څه کامیابي نشته. دا موږ د ځان نه وایو. وروسته آیت مبارکه را روان. نو دوه قسمه فرقې، نننی سبق ډېر عجیبه دی. دوه قسمه ډلې هغه مخکې ذکر شوې. یو هغه ډله ذکر شو چې هغه کرامت والا وه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې، چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله ډېر لوی عزت او ډېر لوی مقام او ډېر لوی مرتبه هغه ورکړې وه. د بیت الله نه بیت المقدس پورې بوتله، بیا ولې د اسمانونو چکر ورکو، او د جنت او جهنم دا ټول مناظر او د قدرت علامې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتې. دا یو عزت. بل د عزت په مثال کې الله جل شانو حضرت موسی پیش کو، حضرت نوح پیش کو علیهم السلام، چې موسی علیہ السلام لما کتاب ورکړو، قانون می ورکړو، کو کامیابی په قانون کې، او دغه قانون باندې محمد رسول الله عمل کړو، حضرت نوح علیہ السلام عمل کړو. ځکه محمد رسول الله هم کامیاب شو، ځکه موسی هم کامیاب شو، او دغه شانتی نوح هم کامیاب شو علیهم الصلوات والتسلیمات. دا خلک کامیاب. او بل طرف ته بل ډله ذکر شو د بنی اسرائیل چې الله جل شانو دی حرکت کړي، الله جل شانو د خپل عذاب په شکل کې دي ته ښودلې ده. نو یو طرف ته ذلیله خلک ذکر کړه چې هغه یهود دي، هغه بنی اسرائیل دي، هغه ذلیله خلک ذکر کړه. او بل طرف ته الله جل شانو قیمتي کرامت والا خلک ذکر کړه.